سعید ابن المسیب رحمت الله علیه ډیر لوی بزرګو او د هغه یو لور وه او ډیر زیات حسن مت الله رب العالمین ورکړو. نو ملک بن مروان بادشاه د خپل زوی دپاره د سعید ابن المسیب رحمت الله علیه لور غوښته چې یاره حضرت دا لور مو زما د زوی ته راکوي، چونکې بادشاه جوړېدونکی و، بادشاه کورنۍ وه. نو سعید ابن المسیب رحمت الله علیه ته انکار وکړو چې دا خو تاسو له زه نه درکوم، زما لور خو به زه چې تا اعلی ځای کې ورکوم. نو هغوی زه بادشاه کورنۍ یم، نو ولې زه اعلی نه یم؟ وی نه، اعلی خو هغه چې د الله په دین باندې برابري، نو زه چې کوم دی نو تا ته په دې کې نه یم تیار. ملک بن مروان د سعید بن المسیب رحمت الله علیه مخالف شو، دشمن یې شیخه. بیا ملک بن مروان سعید بن المسیب رحمت الله علیه ته ډېرې لویه سزاګانې ورکړې او د دنیا پې داسې راتنګه کړه تر دې چې بازار کې وګرځاو او اعلانونه وکړل چې کم سړی د بادشاه خبره نه مني دغه به دا انجامي. سعید بن المسیب رحمت الله علیه هغه شخصیت و چې څلوېښتو کالو پورې هغه د خپل کور دروازه او د جومات دروازه، د کور دروازه او د جومات دروازه دا لیدلې وه او بل ځای نه و لیدلی. بس کور ته به ته بیا به جومات ته راته د الله رب العالمین عبادت پی کاو. لیکن د ملک بن مروان چې د سره کوم معامله وکړو، سعید بن المسیب رحمت الله علیه فرمایي وایي په نوو نوو لارو یې بوتلم او ما نوې نوې چهرې ولیدې، وایي نوې نوې کسان مې ټول کسان چې ما به څوک لیدل هغه به ما دپاره نوې ووایي، ځکه داسې یو بازار یې راته وکړو. نو محترمو دا دومره بزرګ شخصیت و الله پاک د لور ته حسن ورکړو او نیکه او صالحه وه. د ده یو مرید و یو شاګرد و، څه وخت پس د هغه بیبي وفات شوه. نو دا شاګرد داسې یو دوه یا درې ورځې نو چې کله بیا داسې جومات ته راغی نو سعید بن المسیب رحمت الله علیه ته تپوس وکړو چې ولې نه راتلې، څه وجه وه؟ نو هغه ورته حضرت زما کور والا وفات شوی وی. ښه نو تا خو ما ته څه نه ویلي وي؟ وی بد حضرت وفات شي، دعا یې ورته وکړه او ورته یاره بل واده کول نه غواړي چې واده درله وکړو؟ نو هغه بزرګ وایي، هغه د سعید بن المسیب رحمت الله علیه شاګرد او مرید وایي زه حیران شم د سعید بن المسیب رحمت الله علیه ما ته څه وایي؟ وایي ما ورته حضرت زه خو چې دی نو واده غواړم، لیکن ماله به څوک واده راکړي؟ حضرت یو ښځه خو زما وفات شوه، نو ماله به دویمه ښځه څوک راکوي؟ زه به د خپله لور درکم که نه. هغه لور چې ملک بن مروان بادشاه د خپل زوی دپاره غوښته نه به یې ورکړې، دا به د صحیح ځای کې ورکوم او زه په هر ځای کې نه ورکوم. او دلته کې چې دی دې سړي ته په خپله ورته وینا وکړه، وی حضرت نو ماله به څوک راکوي؟ زه د خپله لور در کوم که نه. سړی وایي زه حیران شو، زما د خپو نه ځمکه وتښتېده چې خدایه پاکه د سعید بن المسیب رحمت الله علیه خپل لور د بادشاه زوی له نه ورکړې او ما له څنګه داسې نیغ په نیغه ما دوی تاله ورسره نکاح کومه. وایي بس ما حیران شوم، غلی شوم. وی بیا ما ته چې نکاح غواړي، ما چې یا حضرت غواړم لیکن په څه وکړم، ما سره خو څه نشته بهر کې. وایي ما له چې کوم دی نه په جومات کې نکاح وتړله، وایي چې زه در نکاح تړم که نه. نکاح په جومات کې برابر کړه، زما نکاح وشوه. حیران شوم چې خدایه دا لا کوم کار وشو. وایي چې کور ته لاړم نو ډېر زیات خوشحاله وم او ډېر سوچ کې م پروت وم چې دا لا کومه کیسه وشوه. سعید بن المسیب رحمت الله علیه خو ما سره د هغې لور نکاح وکړه چې کومه لور د بادشاه زوی ته م نه ورکوله. او بیا د هغې نه پس چې دی نو دی وایي چې زه کور ته ورسېدم، وایي چې لږ ټیم تیر شو نو زما ور وډبېدو. چې ور مې وډبېدو ما ور کوله وکړو، ما ورته تپوس مې وکړو چې څوک من دق الباب، څوک ورډبوئ؟ وایي ما ته اواز وشي چې سعید خبرې کوم، سعید ورډبوم. ما وایي چې کیدای شي فلانکې سعید به بل سعید به، ذهن کې مې د سعید نوم تلاش کوو. دا خو مې سوچ کې نه راتله چې دغه سعید بن المسیب رحمت الله علیه به دی خو د څلوېښتو کالو نه د خپل کور او د جومات نه بغیر د بله لار نه ده لیدلې. نو چې ما ور کوله وکړو نو دقه سعید بن المسیب رحمت الله علیه وایي حیران دریان شوم او ډېر په سوچ کې پرېوتم چې یا خدایه دا څه چلو شو چې ومې کتل د هغې شاته د هغې د قد برابر یو ډېر حسین انسان یو لورې ولاړه وه، زنانه ورسره ولاړه وه. ما یې حضرت ولې راغلی؟ وایي یاره ځکه رالم چې ما دا خبره نه برداشت کوله چې نن ته شپه یوازې تېره کړې، حالانکې ستا نکاح شوی دی او تا دا نکاح شوې ښځه یعنې زما دا لور دې موږ کره شپه وکړي، دا مې نه برداشت کوله. نو لهذا دا ښځه مې دله کور ته راوسته او دا ته قبوله کړه. نو وایي بهر کې وایي زه خو حیران شوم او زما د دې خپو نه داسې ځمکه وتښتېده چې یا خدایه دا لا کومه کاتره سره وشوه. دې کې چې دی نه هغه لورې دومره حیاناکه وه او دومره پردهداره لورې وه چې هغه د ډېرې حیا او د شرم او د عزت د وجې نه
کته را پرېوته او بېهوشه شوه. دې کې زما مور را منډې کړې. سعید بن المسیب رحمت الله علیه لاړ خپل کور ته لاړو او چې کله مور مې را منډې کړې نو وایي ما ته وایي چې په تا دې زما پای حراموي او دا جنایت ته به ته بلکل نه نږدې کېږي تر 3 ورځو پورې چې زه دې نه ښه تپوسونه وکړم او دا ښه دلاسه کړمه. وایي زما مور زه اخوا کړم دا جنۍ کور ته بوتله. زما محترمو نو بیا دې طریقې سره به خلکو چې دی نو خپلو لوڼو له او خپلو زامنو له ودونه کول چې هېڅ قسم څه تکلف او د تکلیف نه به یې کار نه اخیسته. او بیا دا سړی وایي سوره د پس چې کله زه رالم د شرم او د حیا د وجې نه بیا به دلته راتلی نه شم ما چې خدایه اوس څه وکړمه ما کې دومره حیا وه. وایي چې کله رالمه نو سعید بن المسیب رحمت الله علیه ملاقات مې وکړو. وایي ما ته وایي چېرې هغه انسان څنګه دی هغه تا چې واده کړی دی؟ نو ما ورته چې حضرت ډېره زیاته بهترین د ډېر زیات پې خوشحاله یم. وایي ما ته وایي که نه سمېږي نو ګوره د لښتې نه کار اخله. زما محترم الله رب العالمین دې موږ په تاسو کې دا جذبې را پیدا کړي چې موږ کې اسلامي ولولي او اسلامي شوق او هغه طریقې چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام او زموږ اکابرینو اختیار کړي چې هغه موږ کې راشي په هغې موږ فخر وکړو نو ټول لینډ به زموږ آسان شي. د زناګانو لارې به بندې شي او د نکاحونو لارې به کولی شي.